سلامونه ملګرو. دا صورتحال دی په عمرزو کې ټي ایم ایم تباه شوه، سرکار هم تباه شو، او کوم چې زمونږ اداري دی او ذات ته د عوامي خدمت خبره کوي هغه ټولې تباه دي. دې وخت کې دا تاسو وینئ دا څه وله نه ده، دا څه جیندې نه دی، دا څه دریاب نه دی، دا محله ده او دا د پړانګارو محلي هغه مخه ده. زورمنډۍ چې کومه ده نو زورمنډۍ په مکمله توګه بنده ده او دا د اوبو صورتحال دی وخت کې تاسو وینئ چې بالکل په لاره کې تر کونډو اوبه ولاړې لږ شانتې وړاندې ورتم هغه هم درته ښیم. خو دا صورتحال چې کوم دی نو یقینا چې ډیره د شرم خبره ده زمونږ هغې مشرانو له کوم چې د عوامو د خدمت دعوې کوي، کوم چې دا ګڼي چې او مونږ عوامو له خدمت کوو، نو د عوامو خدمت که دا وي چې د یوې ګنټې باران دا صورتحال جوړ کړو، کورونو ته اوبه ورننوتې، دوکانونو ته اوبه ورننوتې، او دې وخت کې چې کوم صورتحال دی هغه ستاسو بالکل د وړاندې دی. دا تاسو وینئ ملګرو، دا د اوبو صورتحال نالې مالې خو بیخي غیبه کړې ده، نالې خو په نظر نه راځي. او څه شوه ټیمې، څه شوه زموږ منتخب بلدیاتي نمایندګان، موږ بار بار چغې وو چې دا زورمنډۍ په یو طریقه باندې آزاده کې، هغه زورمنډۍ تر دې دمه پورې نه ازادېږي. اوبه زموږ تر کونډې راورسېدې، خلکو کورونو ته اوبه ورننوتې او حالات دې وخت کې دا دي. زه راته دا ښیم تاسو به وایئ چې د اوبو جوړ کمې دي، دا ورته وګورئ، دا د برګري او د هغه تر کونډو د اوبه راغلي. مړه دا صورتحال دی او مړه دا پاکستان دی او مړه دا 400 ده او مړه دا حکومتونه دي او مړه دا هغه دعوې دي کومې دعوې چې دغه خلک کوي. په خدای کوي کمپنۍ والا مونږ پسې راولي، کله چې مونږ په رښتیا راشو نو بیا کمپنۍ والا مونږ پسې رنګونه شروع کړي. دا تاسو یې ملګرو، دا وګورئ، دا اجره دا کم دی ته تاله ده، تاله دې تالې ته تقریبا رانږدې شوي دي د اوبه. د دې اوبو د وتو هېڅ لار نشته، هېڅ طریقې کار یې نشته، د ټولو خلکو کورونو کې اوبه ولاړې دي. مونږ هم پکې ډېر په دغه روان یو، مونږ وایي ځه چې چېرته راپرې پکې نه وځو. دا کور دا تاسو وینئ بالکل دې کور ته دې اوبو ته ستاسو خیال دی. دا ودرېږه، زه تاسو ته ښیم دا لا ښیمه، زه تاسو ته د دې خلکو د کارکردګي ځکه په ګوته کومه چې د دې خلکو کومه کارکردګي ده هغه زه تاسو ته یو ښیم او ښه بالکل لایو درته ښیم. لایو کې دا یو کمال چې دې کې هېڅ دروغ نه ویلې کېږي، دا به ښکاره په ښکاره چې څه موجود وي هغه ښیي. نو دې لایو کې دغه ټول مناظر زه بالکل تاسو ته ښیم، ځکه چې عام ویډیو کله مخې ته راشي نو په عام ویډیو کې خدای چې دا هغه به زړه چېرته سړی شیر کړي، چېرته بل څه به وکړي، چېرته بل څه به وکړي. په دې لایو کې هېڅ دروغ نه ویلې کېږي. دې حالاتو ته تاسو ګورئ چې بالکل زورمنډۍ خو غیبه ده، زورمنډۍ خو د سره په نظر نه راځي چې زورمنډۍ څه شوه. زورمنډۍ خو مکمل طور باندې غیبه ده. دا تاسو د دې دغه دا وګورئ چې دې ځای ته د دوی اوبه راورسېدې که نه، نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د دوی کور کمرو ته به اوبه ورننوتې او که نه راورسې. او که دې زورمنډۍ کې فرض کړه یو دیوال راپرېوته نو هغه دیوال به دغه زورمنډۍ په مکمله توګه بنده کړي، او زورمنډۍ چې بنده شو نو بیا دا اوبه چې کومې دي اوبه همیشه لپاره خپله سطح هغه همواره ساتي. او دا وخت دا صورت دا د یو ملګري کور دی او بس زما په خیال که د باران یو ګنټه نیمه نور ټینګ شو نو دغه کور خو پکې پروتې واله. دا تاسو وینئ دا زورمنډۍ ده، اوس پکې د زورمنډۍ او د لارې پته نه لګي چې لاره کم ده زورمنډۍ کم ده. دې کور ته وګورئ، دې کور ته وروره بس اوبه وردغه شوي دي، ور برابر شوي دي، کورونه بس د غورځېدو خطره ده. زه هغې کسان کوم چې ورځو دغه ټول ښایو وروره دغه کورونو ته که فرض کړه لږ شانتې لار به راته دغه کې د منتخبو بلدیاتي نمایندګانو ته خپلو مینهګانو او امپیګانو ته ښیم چې تاسو کورونه خو ښه په لوړه دي او که په لوړه فرض کړه نه وي نو تاسو دا توان لرئ چې تاسو تلیم شئ چېرته د خپلې علاقې نه ووتې شئ. نو دا غریبانان خو به دغه یو کور جوړ کړی دی او په دغه کور کې هغوی نست ورځو دوی ته ښیم او دوی د دې نه خبرومه چې دا صورتحال دی. دا تاسو وګورئ ماشومان د دې خلکو دا غریب سړی دی، د دې غریب په کرې په کور کې اوسي او کور بسترې ورله لمدې کړې هر څه ورځو یو درته ښیم ملګرو. دغه ویډیو به خامخا ورشیر کوئ چې دغه زمونږ دغه ذموارو ته ورسي دا کم خلک چې وایي چې او مونږ د قوم خدمت کوو. د قوم خدمت درته نن ښیم، دا د قوم خدمت دی.
پر قوم دغه خدمت دی وخت روان دي چې د یو غنټې باران دا صورتحال جوړ کړ فرض کا دا باران یو غنټه د نور پاتې شي نو بیا به څه کېږي دغه یو سوال دی او دغه سوال جواب به دغه خلکو له ورکولي دا تاسو یې نیبرګرو دا تاسو دا د کرې په کور کې اوسي په دې کور کې دا صورتحال دی اوبه تللی دي هلکه دغلته خو به زه زما پروګرام به لږ شانتې دغه وي خو بس تاسو د خیر ته پکې لږ شانتې لاړ شه چې د خلک یو دغه شانتې وویني چې داس واړه یې بل خوا لیږلي دي او په کور کې دي په کرې باندې اوسي هغه اوبه چې کومې دي هغه بلکل کورونو کې ورداخل شوي دي او دغه زورمنډۍ تر دې دمه پورې پاکه قدرې نه شوه د خدای ظالمانو زورمنډۍ پاکه قدرې نه شوه هغه نورې قصې به ترې دغه وکړو دا وګوره دا تاسو د هغوی یاره مړه څه به ووایو والله دغه حالات دي او دا د کور صورتحال دی دننه د کور صورتحال تاسو ته خیمه تاسو به وایئ چې دا چېرته جندې دی یا چېرته سیند دی یا چېرته دغه دی دغه صورتحال دی او مخکې ځو خو دا تاسو وینئ او د اسمان د طرف نه ګوره د دې په شکل همیشه دپاره دا په شکل چې راځي نو په دې په شکل کې عمده سیلابونه مخې ته راځي او د پشکال نه وړاندې د دې نالو صفۍ پکار و دا تاسو نه دا یو محله ده ښه دا کور تاسو ته خیمه دی وره چې کوم دی تقریبا تر نیمه هغه ور گیر دی اوس که دغه ور دننه زنانه خو نشته هغوی ته وایي لږ سایډ ته شئ لږ سایډ دا تاسو یې نه ملګرو ټولې لارې کوڅې بالکل د اوبو نه ډکې او دغه صورتحال دی دا د خلکو حال دی مړه خلک په دې صورتحال کې دې وخت کې ژوند تېروي دا عمرزی دي په دې عمرزو کې منتخب بلدیاتي نمایندګان هم شته په دې او د ټولو نه خوشقسمتۍ خبره ده چې جمعیت علما اسلام ټول سیټونه دلته هغوی ګټلي دي او بیا په تحصیل کې به که تاسو ګورئ نو په تحصیل کې د هغوی معیار ناست دی دا تاسو ته د یو بل کور صورتحال خیمه چې دا صورتحال دی د یو کورو دا تاسو وګورئ وبروره دا ظاهرالله لږ راشه تا سره زه خبرې کومه زه نن دوی ته ښیم چې ستاسو کارکردګي دا ده تاسو خو د کارکردګۍ خبره کوئ نن ستاسو کارکردګي ښیمه چې ستاسو کارکردګي څه ده هغه دا د یوې غنټې باران چې کوم دی هغه را برسېره کړې ده یو کور مې درته وښو او دا دویم کور هم درته ښیمه دا تاسو ګورئ ظاهرالله لاله باران د یوې غنټې وشو او نقصان چې کوم دی کورونو کې هغه کوټې راټولې تباو برباد کړې دا هلې کوم چې سرکاري ځای نه دي کوم چې د اوبو وخت دی هغه قوم ګیر کړی مهرباني وکړه وزیر اعلی صاحب تا ته زموږ درخواست دی وزیر اعظم صاحب تا ته زموږ درخواست دی چې د حالات په ګوره دا غریبانان د رزق سره کې نه لګي او د کورونو دغه حال دی د کوټو دغه حال دی بالکل او یوازې وزیر اعلی او وزیر اعظم ته نه مونږ د تحصیلي چارسدي میر ته م وایو هغه ته م وایو چې دا ستا ذمهواري ده زنانه خلکو بلو کورونو ته پردو کورونو ته بوتلي او هغوی په خپلو کورونو کې په دغه انتظار دي چې زمونږ د سامانو نه تښتئ هغه دې ته ناست دي مړه دا حالات دي او دا د دې ملک او د دې وطن حالات دي خدای دې وبخښه دې کې به ته څه چی پخه کړي دې کې خو ټول حالات دا دي دې کې وایي چې ظاهرالله وایي چې به دې کې په څوک پخوي چې بېچایه خلک دي دا تاسو ګورئ دا تاسو ته زه خیمه درته یو درته خیمه د دوی کارکردګي درته خیمه چې دغه د دوی کارکردګي ده د یوې غنټې بړه دا بارانونه خو په ټوله دنیا کې کېږي خو هغه طریقې یافته ملکونه د هغې دپاره لومبنۍ طریقې کار جوړ کړي دا تاسو وینئ دا صورتحال دا دغه دا د خیمه هلکه په نالۍ کې مې ورونه غورځوئ په نالۍ کې ماموزانه موږ ستا شکریا ادا کوو چې په دې دونه سیلابونو کې ته موږ له رالې او زموږ تپوس دې وکړو نو زموږ دې پیاګانو صاحبانو ته خواست دی چې دا کوم قوم ورپسې ګرځي او په کورونو کې لکه د سوالګرو په شان ګرځي او هغه غریبانان ولې ودونه ورکړي او مشران یې کړي نو ظالمان وروځه د خپلو بنګلو کې مه کښېنه د خدای لوی قهر باندې راپروزي بار روځه دا د قوم او د غریبانانو حالات وګوره چې څه حالات دی مامو جان ستا ډېره مهرباني چې ته موږ سره په دریاب کې ګرځم بر سره ګرځم بر زمونږ ټوله روړی دا درته بل کور خیم دوه کوره مې درته لومبني وښوله او دا درته بل کور خیم دا تاسو وینئ دا
کیږي او د دې جواب به چا نه لو تاسو دې ته خیال کوئ دا اوبه چې کمی دي بالکل په کوټو کې دننه ننوتې دي او دا صورتحال دا بابا چېرته چا سره مزدوري کوي نو یاره دې بابا څه ګناه ده اخر د دغه راشه زه راته کاغذونه ښیم چې ما پرې دستخط کړي په خپله راشه ته راکول دا تاسو وګورئ ملګرو دا تاسو د کوټې صورتحال زه د ښیم راشئ کوټې ته وګورئ ښه په کوټه کې دا صورتحال دی دا ورته وګوره دا کوټه ده دا کمره ده او د کمرې دغه صورتحال دی دغه ستاسو د وړاندې بدو بالکل کم سامان چې دی هغه سامان یې ټول تباه او برباد شو هېڅ معلومات نشته هېڅ دغه نشته دا تاسو وګورئ دا د اوبو هغه صورتحال چې کوم دی په کوټو کې دننه اوبه ورننوتې دي دا هر څه تباه او برباد دي او یوه ګنټه باران وشو که دا باران نور ټینګ شو نو بیا به څه کېږي دا غټ سوالونه دي او د دې سوالونه دا تاسو د کټ صورتحال وګورئ د کټ خپې چې کوم دي بس هغه د بازوګانو ته د هغې اوبه رسېدو کې دي بد حالات دي بد څیزونه دي او دې وخت کې روان دي دا تاسو بس پرېږده دا څه دي دا راواله دا وګوره ښه دا ډیسي ښه او ډي سي ته درخواست ورکړی شوی دی دا څه باره کې ورکړی دی دا همدغه بل درچا دغه و ښه دا وګوره ښه دا یې دا وګوره ښه او دا وګوره ښه دا وګوره ښه غور نشته ملګرو خیال ورته کوئ دا د دوی د کچن صورتحال دی دغه ورته وګورئ کچن کې اوبه ولاړې دي هغه ظاهر الله ما ته وایي چې نو په دې کې به راباندې څه چې اوس کې هغه غرور دا دیوال پروت و او دا په هغه بل باران کې او بیا یې ټیک منظور کړی و اوسه پورې ما ته پیسې یو ډبل نه راوالي خپل دیوال دغه دیوال یې پرې دغه کړی دی پکار دا ده چې دغه کم نقصانات شوي دي د دغې ازاله وشي ځکه چې دا غریبانان به د کم ځای نه را پیدا کوي یار سوال خو د ټولو نه غټ دوات دا دی چې دا غریبانان به دا پیسې د کم ځای نه را پیدا کوي او دغه نقصاناتو ازاله به کوي دغه پیسې هم څه د حکومت خپلې پیسې نه دي دغه پیسې هم د دغې عوامو پیسې دي پکار دا ده چې په دغې عوامو ولګي ګرانو ملګرو ډېر بد حال دې وخت کې روان دي او دغه بد حال د بالکل لایو مناظرو کې تاسو ته ښیمه چې دغه بد صورتحال دې وخت کې موجود دي دا د باټیخیلو بس هغه ولیدې شوې هغه هر څه ولیدې شو دا صورتحال ملګرو دې وخت کې دا خلک روتې دي او دا خلک تاسو یې نه بالکل چې دغه کارکردګۍ باندې غټ سوال دی دا ټولې اوبه ورته وګوره دا ټول لارو کې دونه اوبه دي هغه به کورونو ته بیا د کورونو صورتحال به دا 3-4 کوره خو تاسو ته ما وښول خو د دې نه علاوه به زیاتره کورونه چې کوم دي د هغې د پرېوتو خطر هم ده نو که یو مرګ جوړله پکې وشوه نو بیا به اختر یو به څه وایې یار اول خو تاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو وروته د دې کورېج کوئ او دا ټول عمر تاسو کړی دی نو دغه خلکو پې غوږ نه دی ګرولي او دوی ټول عمر مونږ ته دغه کیسې کړي دي چې چرګه په دیوال جوړه کړه هغې به درې درکوي دوی مونږ ته ټول عمر همدغه کیسې میسې کړي ډېره د افسوس مقام دی دا دریم ټینور دی د تحریک انصاف کولو خبره باندې م کوم کولو د هغوی څه حکمت عملي نشته دلته چې کوم عوامي نمایندګان دي د هغوی هېڅ پوزیشن هم نشته شل ځله دا خلک روتې دي د دغې ویړۍ لپاره د دې د نکاسې خبرې کړي دي خو هېڅ هم نشته دې صورتحالو ته تاسو وګورئ په دې کې چې ستاسو بقول ستاسو د جوب نه وشي که نه کوټې راپوځي خلک مړه شي بیا به دا صاحبان راځي ویډیوګانې به هم کېږي او د هغې نه پس به دغه اعلی واکمن چې کوم په کورسو ناست خلک دي عوامي نمایندګان بیا به وایي چې مونږ یو کس له دونه پیسې ورکوو خدای دې ستاسو په پیسو شوق وشي یو ځوان د کوره لاړ شي یو بابا د کور یو ماشوم د کور